بسم الله الرحمن الرحیم. یو دو جزیو باندې باب دی. باب ما جاء اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء. که سړی جمع ودرېږي او سړی محسوسوي ضرورت د خلا تلو نو شروع دی په خلاو کې. خلا خو بیت الخلا وي، خدا ذکر د ظرف ته مراد ته نه مظروف ته ښه دې ته مجاز مرسل وي، یعنی ضرورت د تلو د خلا، ضرورت د قضاء حاجت محسوس کی نو اول د شروع په خلاو کې. دریو خبرو ته خیال لره. اول نمونه د ضرورت چې کم ضرورت څه نوم ده نو یو حاقن ده قاف نون چې چاله امتیاز زور ورکړي، یو حاقب ده په قاف او به چې او د اسمات زور ورکړي براس، یو حازق ته پزې چې بعد زور ورکړي، یو حاکم د پقاف او مم چې د ټولو زور ورکړي، ډېر خوراکي کړي د جمعې په شپه نو بعد او امتیاز او د اسمات ټولو زور ورکړي. نو حاکم، حاقب، حازق پزې پزال نخه زال مهارت ته وایي، حازق پزې او حاکم پقاف مم. نو حاکم چې امتیاز زور ورکړي، حاکم چې او د اسمات زور ورکړي، حازق پزې چې بعد زور ورکړي، حاکم چې ټولو زور ورکړي. دغه ته قضا خلا وایي کنه. هکه داسې صورت پیښ شي نو درې کې درې صورت ده. یو خدا چې د اول نه زور ورکړي او د مانځه وخت او من د قضا کېدو احتمال نه، یعنی وخت وي نو ټول علما وي په دا صورت کې من مکروه تحریمی ده. دویم دا ده چې صرف شوق او تقاضا وي خو زور یې نه ورکړي، یعنی د ذهن تشویش یې نه راوسته، اسې تقاضا او شوق وي نو ټول علما وي منځ جائز ده. دریم دا صورت چې په میان د مانځه کې پیدا صورت راشي نو څو علما وایي مونږ او بجار باسي، سلام به وګرځوي او بار ته بلار شي. البته که مونځ ته قضا کېده وخت نو به خیر دی ودي کی، ځکه د قضا کېدو په نسبت هغه سوالات څنګه د کراهت جایز دی، یعنی کول پکار دی. او بعض علما وایي چې نه مونځ دیو کې چې په ابتدا کې نو چې سو پورې اشغال د ذهن ته نه رسېد. دلته به دې دوه قوله نقل کړي، احمد او اسحاق یو څه وایي مخکې بل څه وایي. د دواړو قولونو منځ کې دا فرق دی چې څو علما وایي که د اول نه تقاضا وي نو مونځ کې به شروع نه کوي، او که منځ کې تقاضا شروع شوه نو سلام دیو جار باسي. او څو علما وایي که مخکې نه شوق و بیا خو من مکروه دی کنه، او که مخکې نه تقاضا نه وه په منځ د مانځه کې وه نو خیر دی منځ دی پوره کړي. معلم یشغله، داسې ذهن د دې درجې ته نه رسېدلی چې د خپه اوچته اوچته کوي، ځکه سړی چې بار ته ډېر زور راشي که نه کله خپه اوچته راوچته کوي نو چې دغې درجې ته نه رسېدلی لمونځ دې وکړي. دا ولې شریعت دا وایي؟ شریعت دا غواړي چې سړی لمونځ ته ولاړې چې توجه یې ټوله خدای پاک ته، بل څه ته توجه نه. خو که سره د دې نه لمونځ وکړو نو لمونځ جایز دی. امام طحاوي صاحب د دې نه ظاهر ذکر کړی. ګوره که علاوه د دې نه سړي د دنیا تصور راغی، د دکان او د برستنې او د بوسو او د تماکو او لمونځ یې وکړو نو لمونځ خو جایز دی که نه. نو که دغه شان دغه تصور پي نو لمونځ یې ښه شو خو شریعت یې نه خوښوي. زمونږ مذهب دا دی چې لمونځ کېږي په صورت کې، خو که ارتکاب د کراهت یې وکړو. شل عذرونه دي چې هغه وخت کې جمع پرېښودل هم روا دي. هغې کې دا صورتونه هم د سړي له بعد زور ورکړي او د اسمات زور ورکړي
نمونځ دې نه کوي یا ډوډۍ حاضرې او د ځای کېدو یری لکه ګرمه چې امام ابو حنیفه یو ځل ډوډۍ خوړه او جمع ودرېده نو چا ورته ویل ډوډۍ خورې او جمع ولاړه نو هغه ورته ویل ان یکون اکلي صلاتا احب الی من ان تکون صلاتي اکلا چې زما دا ډوډۍ په فکر د مونځ کې دا ښه ده چې مونځ مې په فکر د ډوډۍ کې نشي نو شریعت دا غواړي چې سړی خالی او ذهن ولاړی خدای ته او مرتبه د احسان هم دغه ده ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما جاء اذا اقيمت الصلاه چې جمع درېدا وجد احدكم الخلاء او سړی د خلا ضرورت محسوسي فليبدا بالخلاء خلا دا د جمع در نه پاتې شي خیر دی چې مونږ قضا کېدلی نو بیا پکې بیا فقهاوی مونږ دی جمع کې لاړ شي خیر دی که تعالی او دسمات درغلی او جمع در نه کېږي نو خیر دی ځکه ادا د مونږ د جماعت سره دا بهتر نه دی د ادا د مونږ د کراهت تحریمی سره نو چې مونږ بغیر کراهت او کې اگر چې ځان لای دا اولاد دا جمع نه چې هغه سره د کراهت نه ادا شي ځکه جمع د عام علماء په نسبت فرض نه ده د جمع احکام براش زنان قال السلام بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن أرقم قال أقيمت الصلاة يوزل جمع دردا فأدي إمامه فأخذ بيد رجلين د بل سړي لاسونه واغې مخکې کا وکانه امام القوم او امام دې په خپل او سفر او د حج نو چې لار بیا راغی نو د مانځه نه پسې راته دوی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا اقيمت الصلاه چې جمع دردا وجد احدكم الخلاء او سړی ضرورت د خلا محسوسي فليبدا بالخلاء شروع د په خلاو کې وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وصوبان وابي محمد على بشهادة عبد الله بن أرقم حديث حسن صحيح هكذا مالك سيب ويحيى بن سعيد قطان ونور حطول وفاضو لهشام بن عروة عن أبيه دا عروة دا عبد الله بن أرقم منس کې واسطه نه ویلې او سيدانا او يودري نور راويان ورها وهيب وغيره نور دو هشام بن عروة عن أبيه نقل كي الرجل عبد الله بن أرقم دا عروة دا عبد الله بن أرقم په منس کې رجل مبهم ذکر کړی وی اعتبار هغه نور حفاظ نه لري ځکه د عروه د عبد الله بن ارقم ملاقات ثابت دی او دا واقعه کې د موجودو د بعض روایتونو معلومیږي او قول غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم والتابعین دا د عام علماء مسلک دی وبه يقول احمد الرسا قال لا يقوم الى الصلاه وجد شيء من الغايه والبول ما ذات بنودريږي که ضرورت محسوسه د غایت او د بول قال ان دخل في الصلاه او که مخکنه نو په مانځ کې نه نوت وجد شيء من ذلك او به محسوس ک په مانځ کې فلا انصرف ندزي سلام د نجار باسي معلوم يشغل هو چې سو پورې تشغيل د ذهن نه راوست ډیر زوري نه ورکړ وقال بعض العلم لا باس يصلي وبه غايه وبول بعض علماء خیر دې کومو کې چې شوقي وي معلوم يشغل ذلك عن الصلاه چې د مانځ نه مشغوله کې د دې خور د اړم به دا فرق شو چې احمد اسحاق صاحب وایي که د مخکې نه نوي نو خیر دی او که د مخکې نه وي نو تقاضا مونځ به نه شروع کوي او دې دویم قول کې وایي که مخکې نه وي خیر دی خو چې د اشغال د ذهن درجې ته نه رسېد دواړو فرق دا شو ښه احمد اسحاق صاحب وایي که مخکې نه ضرورت محسوس وي مونځ به نه شروع کوي او که په منځ کې ضرورت محسوس کړو نو بیا د اشغال او د عدم اشغال فرق دی او دا بعض اهل علم چې وایي نه د مخکې نه شروع کولی شي خو که اشغال د ذهن ته نه رسېدلی یعنې تقاضی وي خو ډېر دغه کړي نه تنګ کړي نه او باب ما جاء فی الوضوء من الموت موت صيغه د مصدر د په معنا د وته باب د وضو په معنا د وینځلو سره د غسل سره ها وضو خو نشته باب د په بیان د غسل د اندام کې د کې خودونه یعنی باب ما جاء فی غسل الرجل یا بالعضو من وطئه على الارض یو ځمکه باندې د قدم کې خو جامه د کې خو دا نو په دې وینځل دا غي ضروری دي کنه او داس خو نشته په اتفاق د علماء مسله دا ده چې خپل خپل روانه یا کمیس تر پسې راخکیږي او ته په مرتوبه پلیته وراله او یا پوچا وراله نو فقهای کرام وی ټول پوچا کې خپل وینځل او لمن وینځل ضروری نه دي او مرتوبه کې که جامعی پا بولو ورنگی
یا پزی جرم پلیته لکه سوټي موټي او دسماته نو دا غي وینځل ضروری دي او که پاڼه دی وي او زی جرم پلیتی وی لکه په سوټه د خپکه خو دا ناغه پزمکه چرا کاږي نو پاکي نو جامه بغیر د غسل نه پاکيږي او موزه پاڼه په مخګلو باندې پاکي خو چې بول نه یا خپې دی وی مثلا پوچ زمکه را کاږي ناغه پاکي اوس دې حدیث نه معلومیږي بل شانت مسله دا ده مرتبه پلیته کې وینځل ضروری دي د جامه او د پاڼو که مرتبه بولی او که مرتب زی جرم وي نو جامې وینځل ضروری دي او د پاڼې او د موزي وینځل ضروری نه دي پوچ زمکه را کاږي بس خلاص او کوچ پلیتی یا اسې ګنده شي وی لکه لاړې وي نسوار وي نو باغې خو جامې نه پلیتی دي مسئله تقریبا اتفاقی دي هل نو ما جاء في الوضوء من المعتم ما جاء في غسل العضو من وته وضوء نمرات غسل ده او موتی صيغه د مصدر میمینه په معنا د وته پزمکه کې خودل لګول یا موتی موضوع ده نو ما جاء في الوضوء من الموضوع بعد په بیان د غسل کې د موتونه یعنی قدم د موتو وي اده کې خو د پزمکا یا موتوس بکې تمویتا په قدم کې خو نو هغه موتو اشوستا نو موتو دی یا موتو دی خدل ته زمانه کتاب کې موتو دی موتې صيغه د مصدر میمینه په معنا د وته او وضو په معنا د غسل سره دی ما جاء في الغسل من وت العضو او الوت الصوب على الارض جامه پزمکو لګي یا د بدن لګي نو حکم یې سره السلام قتيبة قال السلام عليكم ناصر محمد بن عمار عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد عبد الرحمن دا ام ولد چا د عبد الرحمن ابن عوف یاد کړی دا صحیح نه ده دا ام ولد د زوی ده نازوی کې اختلاف ده سو کوئی هود ده سو کوئی ابراهيم ده نو عبد الرحمن ابن عوف ته نسبت پدې ده چې شیخ داغه په میراث کې پاتې شوی دي زامن وتا نو زوی یا ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ته یهود ابن عبد الرحمن ابن عوف ته او د ام ولدینم حمیده ده حمیده ده ام ولد ده د زوی د عبد الرحمن ابن عوف د کوم زوی د هود یا د ابراهيم د عبد الرحمن ابن عوف ذکر وهم ده قالت قلت لام سلمہ ما ام سلمہ بی توی انی امراتن طویل ذیلی قربان ز یو خزمه چې لمن می ودی فامشي فی المکان القذر زور زم په ګندزه قذر ګندزه ته وای عام د کپلیتی ک غیر پلی پوزه چې چا چون کړي نام ګندزه ده کنه یا خزل خاشاک په پراتی یا پوسټ کې د غنو او د چاو پانه او زاړین ګولي لکه د طالبان چې ورځي دال او ټماټر نو دام ګندای نو قذر عام ده او نجس خاص ده په حدیث کې قذر راغله قذر معنی ګندزه نا بی بی ورته وی چې دا سوال ما هم د حضور نه کړو او حضور را تویلو یو طاهره ما بعده رستنه زمکه پاکای نو بظاهر خود دین عموم معلومیږي که په امتیاز ورغی که په دسمات ورغی که په ګندزه ورغی که قدمی او که جامای خو په باقی په پرستو په پاک ازمکه ورده بیاو وی طاهره ما بعده او عام علماء وي دا حکم د مرتبه پلیته نه ده مرتبه لکه بول چې په جامو لګي دا غي وینځل ضروری دی نو یا حکم د خفینو او د نعلینو دی او د زیجرم دی سوټه موټه یا مراد د خزر نه اسه ګنده ده شرعن طاهر وي خو وی ګنده لکه پوزه او نسوار شرعن خو پاک دی خو په عرف کې دی تقلق ګنده وي یا د جواب د اسلوب الحکیم نه دی دا شان مرشا صاحب وي اسلوب الحکیم دی ته وي چې پلیتی دی دل نه د اسه سودا یا مراد ته نه او چ پلیتی دا پوچ پلیته باندې حضور مبارک وي پرسته پاک ازمکه ور دی وي او بس پاک نو چ پلیته خو جامه نه پلیته لکه او چ خاصو باندې جامه دی راخ کړه یاد په قدم کې خو دی اپ په پیګه
نو ظاهر د حدیث کې عموم معلومیږي چې هر قسمه پلیتی پر استه ازمکه پاکي ټول علما تفصیل کوي. بعض ظاهریه په دې ظاهر پسې تللی دي چې امتیاز باندې هم کدي جامو لګي دا نو طاهره ما بعده. عام فقها وایي چې دا حکم د قاضي نمرات بول مرتوب نه دي ځکه هغه په وینځلو پاکيږي. مراد ته نزیجرم ده او دا پړو حکم ده اما په خور عمومه کې یا مراد ته نه او چپلیتی ده یا جواب د قبيله د اسلوب الحکیم نه دی لیدلی نه ده خو شک دی نو حضور ورته وی طاهرهم عباده لکه عائشہ بی بی یوزل حضور مبارک ته تاسو کو وې دا باندې خلک مخه وروړو خرسای موږ ته پته نه کی چې بسم الله په ویل کنه وې تاسو په وایي نو دې ته جواب د اسلوب الحکیم نه وای. لکه بیری بزاکم درته ما دا حدیث په مثال کې پیش کړو. یا مراد د پلیتین پلیتی د خوچا نو طاهرهم عباده. وروى عبد الله مبارك هذا الحديث عن مالك بن انس عن محمد بن عمر عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد اليهود بن عبد الرحمن. اړم به کې دا فرق د دې دا فرق شو چې هغه کې ام ولد عبد الرحمن بن عوف دې کې ام ولد اليهود بن عبد الرحمن. انا مسلم وهو وهم انما هو ام ولد ابراهيم به د هود ذکر محمد سي ابراهيم نو د عبد الرحمن ذکر مسي نه ده او د هود ذکر مسي نشو د ابراهيم ذکر شو. وهذا سيء. وفي الباب عن عبد الله مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله ولا نتوضا من الموت. من بعد حضور سره مسکو امنګ قدمونه ندی وینځلې پیدل بګرځیدل کنه خو د مدینه منورې کوڅو کې سټي موټي او دسمات خونو ان خشک از مکر او شګلوړه ده که امتیاز پر اغلم او چشي او زکات الارض يبصها پیدل برات خپل لخپې برات الحرم ویمون چې تخپینه دی وینځلې نو دا تمرات ته نو چپلیتی دا او چپلیتون خپې ته پیدل جماعت تراله خپې لخپې نو خپې وینځل نشته. ایمون به جماعت تخپې لخپې راتلو امون قدمونه نه دی وینځلې نو یا هو پلیتینی وی یا او چپلیتی وی. هذا بيسمى خور غير بعد من علمه. طول علماء قالوا اذا وطئ الرجل المكان القذر كسړي خپکی خو دا په ګندزه الله يجب عليه غسل القدم دباني وینځل د قدم نشته ګوره الا ان يكون رطبا فيغسل ما اصابه مگر کلم د پلیتی وی بولی به خو بخا وینځه او عام علماء د قائل دا حکم د اوچو دی یا حکم دا ګندزه دی چې پلیت نیوي یا د باب د وساوسونه حضور جواب ورکوي قبه مکه بس ته کوم تیمم باندې دواړه کتابونه درېدل ها شکر الحمدلله نو خیال کا